بسم الله الرحمن الرحیم. موجود یم د شینواري د قوم مشر د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن ملک اسلم شینواري سره په پاکستان کې دننه د افغان مهاجرینو خلاف مرکزی حکومت چې کومې فیصلې دي د افغانستان د کډوالو په هغې هکله د حاجي صاحب چونکې قبایلو د سیمې سړی دی، لنډې کوتل سړی دی او دا د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن مشري دی واقع کوي د ټول قوم په ویلفیر ارګنایزیشن په دې نوم باندې. حاجي صاحب دا راته وایي چې کوم موجوده حالات کې پاکستان حکومت افغان مهاجرین وباسي او دلته نه دوزي خپل وطن ته یا خپل کلو ته ځي، په لاره کې کومې ستونزې دي ورته کوم مشکلات سره مخ دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د الله چارواکو نه دا سوال دی چې سوال ورته کړو، زاري ورته کړو، محنت ورته کړو چې څو پورې تورخام لیار نه کولاو شوی او بارډر نه کولاو شوی، نو تاسو دا ګرفتارۍ او دا خلکو کل چې دا موجوده بند کړئ. لکه څنګه چې سی پی او صاحب میا صاحب څنګه اعلان کړی چې دا خلک منع سي، داسې سوال ورته کړو چې دا خبره عملي جامه ورته واچوئ چې دا خلک منع سي چې کله بارډر کولا شو، ځکه چې موږ په دغه بارډر دغه تور لیکه باندې تورخام نه اپلو چې دا ټول شینواري دي او دې پلو چې دا ټول شینواري او افریدي خبره موږ سره لکه یو خو بارډر باندې با پراته چې شینواري، نو څو پورې چې دا خلکو دا لیار کولاو شي او خلکو امدورفت شروع شي، نو په کار ده چې بیا هرې ضلع هر پاکستان کې هره ضلع کې خلک صفا کا او شویه ضلع نه خلک ونیسي او بارډر پاسه کا، نو بیا بله ضلع کې مختلف داسې هغه نه که، ځکه چې په لیار باندې خلکو ته ډېر تکلیف دی. یو خو ډوډۍ تکلیف دی ورته، موږ خپل شینواري کوم داسې کوم شینواري مالدار دي هغو ته وتلي لنډې کوتل نه چې کوم غریبانان دي، هغه غریبانان ډېره مرسته ورسره کا، خو بیا هم داسې هغه یي چې اوس خو چاته باتروم ضرورت وي، نو موږ د نانه په باتروم کې چېرته باتروم هم خو نشته دی، خو ډېر تکلیف دی ورته. او سوال ورته کړو وزیر اعظم ته هم کړو، آرمي چیف ته خصوصا دا سوال کړو چې دا ګرفتارۍ او دا موجوده بندې کړئ او دا موږ تورخام لیار کولاو کړئ چې خلکو ته خلکو کاروبارونه هم روان شي او خلکو موږ ژوند او تګ او راتګ سره کولاو شي. نو دا سوال دی چې دا خلکو ګرفتارۍ موجوده بندې کړئ. د حاجي صاحب وینا دا ده چې تورخم 0 پوینټ دی او دلته دواړه حکومتونه دي د جنگ بندۍ اعلان وکړي، کله تر څو پورې چې حالات ټیک شي او د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي او د تورخم دروازه خلاصه شي، افغان مهاجرینو ته د واپسۍ اجازت ورکړي. رمضان شینواری، پیامي خیبر، پېښور.